دا خبره کلی چې چا عمره په چا لازم شو یا حج د ونه کړل دا مړ شو دا دی په يهودیت مړ شي یا دی په نصرانیت مړ شي. به خاص کر حبیب جان ته وګوري چې زمونږ د خلکو ته انده غریبانان په دغه وخت کې خره یادېږي چې کله د حج موقع شي یا د عمرې موقع شي چې دا روپۍ باید په حاجیانو ولګولی شي په عمره باندې مخکې ته چېرته وي چې ته به اوس لګې. صحیح ده که یو سړی د هغې له الله سبحانه وتعالی مال ورکړی په ګاونډ او دغه کې دې مو لګوي دا خبره هم خطا ده چې کوم خلک کوي وایي چې حاجي صاحب حج ته لاړی په ګاونډ کې یو کس دی هغه دغه دی دا غریب دی حج یې نه کوي دا خبره خطا ده چې په تا باندې حج لازم شو فرض د باندې شو ودې نه که په یهودیت او په نصرانیت مړی او چې الله دې مال درکړی دا غریب خیال هم ورسره وساته حبیب صاحب. شیخ صاحب ډیره ښه خبره تاسو وکړله بالکل. او دا سوال ماته یوازې دا نه چې دې ورځو کې دی په د دنیا په سطحه باندې دی دا ډمې ګډې کړي دي هغه هم لوڅې لوڅې بېدوي دي ډېره معافي یوازې دا نه دی که نه ډېر داسې کارونه دي چې هغه بالکل د اسلام او د مسلمانانو خلاف دغه شیخان چې کوم دغه روز بله صاحب داسې به ووایو دا کعبه چې کومه ده کعبه که نه دا صرف د محمد بن سلمان نه دا ټول مسلمانانو شریکه ده بالکل او دغه ګناه کول فردي دا د هغې عمل دی چې کوم کسان ورسره پکې شریک اوس زه یو ګناه کوم که نه هغه به زما فردي عمل د هغې معامله زما د الله سره د الله نه بخښنه غواړم. صحیح ده یا ستا کوم معامله د هغې سره کعبه چې کومه ده ګوره د الله د نبي سلم نیکه مشرک و کافر و چې کله په دې پسې هغه دغه رالی باچا ته هر څه ونیوله نو ده ورته وویل چې ماله د خپل مال راکړه نو هغه ورته ویل ته زما نه مال غواړې او کعبه نه غواړې نو هغه ورته ویل دا زما مال دی او د کعبې رب شته ویل هغه به درنه پوښتنه وکړي. نو مطلب د هغې دا دی چې کعبه د ټولو مسلمانانو شریکه ده دا به آباده ساتي. کله چې کعبه ودرېدله د کعبې طواف ودرېده په کعبه کې هغه خلک ختم شو چې کلمه د لا اله الا الله وایي د هغې نه بعد قیامت قایمېږي. هغه صحیح حدیث کې راځي چې یو حبشي به راشي ورانه به کړي طواف به ودرېږي نو قیامت قایمېږي. نو دا د هغې شخصي او فردي عمل دی هغه به د ګناهګار دی زموږ د هغې سره کومه لیانه دینه نشته.